ډیر بد دوست او ډیر بد ملګری دی. نو دوستانه او ملګرتیا د هغه چا سره خلک یو دا چا سره پکار ده چې سخت او تکلیف کې پکار راځي، مدد ور سره وکي. والله دا ډیر بد ملګری دی، نقصان ده ملګری دی چې په وخت د ضرورت درته مدد نه درکوي. نو دغه ملګری نه هغه نه ملګرتیا ښه ده. لکه بعضې ملګری هغه وایي دا وایي د نستوڼي مار دی، بس صرف په خپله پیدا کې پروت دی، ستاسو سره به تعلق ساتي، ملګرتیا به کوي، دوستانه به کوي. د څه دپاره چې کله درنه نه پوي، کله نه ضرورت یو دی چې دی هغه ضرورتمند دي، بس دقې نه پې دی راخستی، تعلق هم در سره ساتي، دوستانه هم کوي، ملګرتیا هم کوي، ځان درته ښه نږدې کوي. خو چې کله دغه خپل مقصد دی حاصل کی او یا ستا ضرورت بیا راغی نو بیا چې دی هغه پته ولګي، بیا پته وي چې لکه دی خو زما دوست نه دی، خو زما دشمن و، دا خو زما ملګری نه و، دوست مې نه و، دی خو دشمن و، دی خو د دوستانه لاسې راکړی، خو دی خو دشمن و زما، خپل نفع لټولو زما نقصان لټاو، د خپل نفع په تلاش کې زما د نقصان په تلاش کې. نو دې د وجې نه حدیث مبارک کې د ملګري مثال ذکر شوی دی چې د بهترین ملګري مثال د ښه او د بهترین ملګري مثال د عطرو والا په شان دی. د عطرو والا سره ته کښېنې نو څه خوشبویي به درته میلاو شي، څه د خوشبویه ماحول کې وخت څه پیدا نفع به درته میلاو شي. او د بد ملګري مثال د اور د بټۍ والا په شان دی چې هغه سره کښېنې نو یا خدای دی چې چېرته سکروټه سپرغۍ به راشي کپړې به درله وسوځوي، او که دغه اسم نه نو دا لوګیا خو چېرته تللی نه دی، دغه بدبویه ماحول کې چې دی وخت تېر شو. نو دی حدیث مبارک نبی علیه السلام فرمایي د مجلس په ملګرو باندې هم ډېر نظر ساتل پکاري چې د کم قسمه خلکو سره زما ناسته پاسته ده، د بد او د ناکاره ملګرو سره چې د نستوڼي ماران دي، د داسې ملګرو سره زما ناسته پاسته ده، او که نه د ښه او بهترینو ملګرو سره زما ناسته پاسته ده. هغه ملګری چې زما د دنیا هم چې دی هغه د نفع کوشش کوي او زما د آخرت د نفع هم کوشش کوي، یوازې دا نه چې صرف د دنیا کوشش کوي او آخرت دله برباد کړي، داسې ملګری هم دشمن دی، دا دوست نه دی. نو الله جل شان فرمایي چې دغه ډېر بد ملګری دی، ډېر بد دوست دی.